بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ فرمای وکله چې مکه مکرمه فتح شوا کله چې مکه مکرمه فتح شوا نو دا یو عجیب غونډه کې منظر هغه کعبه چې په کومه کعبه کې د الله په کور کې مسلمانانو په ښکارا تور باندې طواف نشو کولای مسلمانانو په ښکارا تور باندې منځ نشو کولای په هغه کعبه کې نن د مسلمانانو راج نه کم بوتان چې پراتو د نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاس کې سټیک و لاټي وا او په هغه لاټي به بوت تراچولا او دا به وي وجاء الحق وذهب الباطل ان الباطل كان زهوقا حق راغه او باطل شو دا ناکام شو او ان الباطل كان زهوقا او باطل خو دې داسي چې دا به ذلیل یو خوار وي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د کعبه صفائی وکړه ټول بوتانه مات کړه گزار کړه د کعبه صفائی وشوا وس د مانځه وخت دی اولنې اذان بسوک کوي ټول صحابه منتظر دي لوی لوی حیثیتونه والا موجود دي لوی لوی عہدو والا موجود دي سرداران موجود دي لیکن اذان بسوک کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام د صحابو طرف ته وکتا او اين بلال بلال چرته ده بلال تر आवाज کوي چې بلال راشي بلال رضی الله تعالی عنہ یو سیټ ناشته او دا سره په خپل زنګونانو کې ورکړې ده دا موږ چې بعض اوقات دا سکینو کنه خپل داس ونیس د قشان ناشته سره په زنګونانو کې ورکړې ده एकदम را پاسې دو او د سترګونو د وخت کې په نستونو پاکې او را روان دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو راغې وی لبیک وسعدیک یا رسول الله اے دا الله حبیب ز حاضر یما حکم فرمایي ټول سعادتونو نیک بختۍ ستاده بار دي اے دا الله حبیب حکم فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو فرمایله بلالا کعبه چتو خېجا واذن او اذان وکشاو بلالا بلال رضی الله تعالی عنہ د کعبه چت وختو او د کعبه په چت باندې ولاړ له اذان کوي او جړاله وسره کله چې دا موقع تیر شو چې د بلال رضی الله تعالی عنہ ته پوښتنه وکړه اے بلالا کله چې د فتح مکه په موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته आवाज وکړو چې بلال چرته نه اے بلال تراله لیکن تا د سترګو نو وخت کې پاکولې تاسو کله اذان کوو اذان دې د جړا نه ډکو اے بلال دا څه وجوا بلال رضی الله تعالی عنہ ورته وې قربان شم د حضور محمد مصطفی احمد مجتبی صلی الله تعالی علیه وسلم د رحیم او کریم هستینا ډیر زیات رحم و کرم والا ډیر زیات انصاف والا انسان دی چونکه په تاریخ کې ودا خبره لیکلې کېدا چې د اسلام اولنې مؤذن د فتح مکه په موقع باندې بل اذان چا کړی دی نو دا به د تاریخ یو اهم باب په خلکو بدا په فخر باندې بیانو نو زما خپل ذهن دا چې لوی لوی صحابه موجود دي لوی لوی سرداران موجود دي عہدو والا موجود دي حسب او نسب والا موجود دي قریشیان موجود دي هاشمی موجود دي لوی لوی خاندانونه دي او ز بلال چې زمانه حسب معلوم دی نه زمان نسب معلوم دی زما څه حیثیت دی زه خو تکتور بلال یما داسې بلال یما چې زه به د خپې نه وتړلی شم او په دې لارو په دې کوڅو کې ماشومانو به راښکودمه زما دومره حیثیت نه و چې چا دې زه خلاص کړی وې زما رور نه و زما تره نه و زما ماما نه و زما څوک حمایتي نه و چې مه کوئ ظالمانو دا بلال ولې په ځمکه باندې راکاږئ بلال وایي زه به یې په شګو سملولمه زما په سینه باندې به یو غټ غټ کېښودو څوک داسې نه و چې راغلی وې او ورته ویلی وې چې ظالمه ته دې انسان له تکلیف ولې ورکې وې زما خو دغه حیثیت و زه سیټ ته ناست وم په زړه کې مې یو ګیله وه که چېرې بل صحابي اوچت شو او هغه اذان وکړو نو زما په زړه کې به دا ګیله راتله چې کله د سختې او د تکلیف وختونه نو زه د نبي علیه الصلوۃ والسلام سره په سفر کې او په حضر کې مؤذن وم ما به اذان ورکو نن چې د راحتي وخت راغی نن هغه وخت راغی چې په کم وخت کې سهولت دی نن هغه وخت راغی چې په تاریخ کې به یو باب رقم کېږي چې اولنې اذان چا کړی دی دا څوک چې د مکه په مکرمه په سرزمین باندې کله چې اسلام غلبه موندله او مکه مکرمه فتح شوه نو په کعبه باندې وختو هغه مؤذن څوک دی
نو ما وی چې دا به چېرته یو سردار به اوچتېږي، دا به چېرته یو مالداره سړی اوچتېږي، دا به یو حسب نسب والا اوچتېږي. وی قربان شم د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رحیم او کریم او د انصاف پرست هستۍ نه چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دلته هم حسب نسب ته نه دي کتلي، مالدارۍ ته نه دي کتلي، د چا رنګ او نسل ته نه دي کتلي، بلکې نبی علیه الصلاۃ والسلام ما ته آواز وکړو این بلال. وی قسم په الله چې ما د نبی علیه الصلاۃ والسلام انصاف په دغه ورځ ولیدو چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د هیڅ چا لحاظ نه دی کړی او زما غریبۍ ته یې ونه کته، زما د شکل ته یې ونه کته، بلکې دې خبرې ته یې وکته چې دا بلال د دې حقدار دی او ما ته یې آواز وکړو. نو د اسلام د ټولو نه اولنی مؤذن د حضرت بلال حبشي رضی الله تعالی عنه